کتونکو ایلاب خان شیرپا ویلفیر فاونډیشن د خپل وس مطابق چې کوم دی د خلکو سره مرسته کوي او د الله په مهربانۍ سره چې الله پاک زموږ نه دا کار اخلي چونکې موږ دفتر کې ډېر زیات کم یو صحافتي خلک ظلم وي نور کارونه وي نن موږ دفتر له ورځ ورکړې وه نن دفتر ته چې کوم دی نو یو شمېر خلک راغلل او نن ورځ کې دا زموږ اوومه ویډیو ده اوومه دا یو تورسرې چې یوه یې لور ده یو یې زوی دی په پردي کورونو کې خدمتونه کوي خاوند یې مړ دی دلته کې د کال نیم راځي د روجې نه راځي او دلته دې ځای نه څه ناسوړي بیا په دې کې تحریک لبیک والا د ډاکټر محمد شفیق صاحب حاجي آباد شریف عمرزی ډېره زیاته مننه کوو چې د هغوی په تعاون سره د دې خلکو سره زموږ دا کومک روان دی دا ګوتی چې کمره دا دې له ورکړې کېږي او دې کې وچه سودا ده دال چینی چڼې پلی او وغیره نوې کپړې دي پکې او پیزار دی پکې دا چې کوم دی نو موږ لګیا یو خلکو ته یې ورکو ډېر خلک داسې نشي زغملی خو د الله پاک ډېره زیاته مهرباني دار چړي له خدای پاک دا توفیق نه ورکوي چې یو ځای ته یې څوک راشي او هغه دنه خالي لاس لاړ نه شي او بیا د هغې نمبر موږ خلکو ته اناونس کړو بیا ورسره خلک مدد کوي الحمدلله لکونه روپۍ چې کوم دی نو امداد کیږي اوس د دې زنانه سره موبایل نمبر نشته دی ګینې زما د اړه زور ختم دی چې ما ته څوک د چا دپاره کال کوي زه یم چې به ډایرکټ یې ورکوي چې قصه یې ختمیږي زمونږ چې کوم وس دی هغه سیسټم روان دی خو دا تورسرې چې دی په سر څوک لاس هم کېږدي لکه هېڅ څوک هم نشته ځوانه ځواني ده خو ژوند دی چې کوم دی هغه په کړمو سره الحمدلله موږ دغه شانتې په سوونو رشتې وکړلې څه پټې څه ښکاره څه چاته کور ښودلې څوک ورغلې څوک داسې او د دې ژوند د کړمو سره دی کوم وخت نه دلته راځي روجې نه دی خو راځم روجې نه دی خو یو دی لور ده یو دی زوی دی یو مې لور دی یو مې زوی لور دی واده کړې ده زوی د سره کور کې څو زوی عمر د سره دی کور کې دی 15 کال دی 15 کال وي الله تاسو ډېر ښه وکړه ډېر خلک یې که نه داسې به هغوی به بیا کوي څنګه چې ما ورته وویل چې څوک د دې په سر لاس کېږدي او ژوند یې جوړ شي بس خدای دې ورسره ډېر ښه وکړي چې چا راسره لاس امداد وکړو د لاس امداد سره سره څوک ته د سر سوري جوړېږي نو هغې سره څه وایي بس هغه هم کوم ښه صحیح ښه دا تحریک لبیک لخوا چې کوم دی نو تاسو ته کپړې او پیزار او وچه سودا یو دار څخه دا میلاویږي کتونکو یو بې ځایه تنګول وي یو عملي کار دی او دې سره موبایل نمبر نشته د دې مرزو اوسېدونکي د زما دفتر سره دې علاقو کې اوسېږي کله بیا راځي خو دلته کې هفته کې ضرور یو پیره راځي د دوی زموږ سره یو تړون وي د دې خلکو مرسیال جوړ شي چې ستاسو مرستې راسره وي نو دې خلکو سره موږ تعاون کوو سوچونه مثبت کې هغه سړی د ما سره مقابله کوي یو هغه سړی د ما سره خبرې کوي چې هغه زما نه یو پوټ مخکې وي یو ګز مخکې وي هغه څه کار کوي چا له سوړه غوړي چې چینی کپړې څه ورکوي هغه د ما سره جیلسي وکړي او د هغه جیلسۍ ته زه په دروند نظر ګورم او دغه پروفیشنل جیلسي ده چې ما چاله یو بوجۍ ورکړه خلک په کار چې 2 بوجۍ ورکړي دا ښه خبره دې ته وایي عزت او دې کې عزت او نه په کار ده اوس یو سړي چاله ګیلاس کې اوبه هم نه دي ورکړی هغه هم ما ته مې او جې جې کوي خبرې به کوي نه هغې سره به څه کوي بهرحال چې کم خلک دي موږ هم پې پیو چې د کم وخت نه موږ پسې لګیا دي او څه کوي او څه قصې خطارې روانې کړي دي او خدای پاک یې وختن په وختن ذلیله کوي شرموي یې راته الله پاک ښیي او دا سلسله مخ په وړاندې بوځو نو مدد راسره وکړې دا د الله کیمره لګېدلې ده دا معاملات د الله سره ټیکول انسانانو سره نه دې ټایم کې الله پاک زما د نیت نه خبر دی زما د اړه نه خبر دی غیب علم الله سره دی چې زه په کم نیت باندې دا کار کوم خو زړه مې دردېږي چې کله یو غریب راشي او فریاد وکړي چې نن اکریس هم نشته څه راکړه نو بیا مې اړه چې کوم دی نو لبیک والا ته مې اړه ده وکړي چې یاره د هغوی په مرسته خو هغه غریبو بې وسه خلکو ته څه میلاویږي که نه خالي لاس خوران نه ځي انشاءالله سلسله مخ په وړاندې بوځو ډېره مننه